अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम چې روغ جوړ او د ژوند په بهترین حصو کې به نن خبرې کوو د پاکستان افغانستان تازه صورتحال سره کم خلک چې افغان افغانستان ته واپس تل افغان کډوال چې دي نو هغه چې کومې مسلې دي هغه هم تر مخه دي بیا هغه سلسله کې افغان سفیر چې دی سردار احمد شکیب صاحب نو هغه هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي سره ټلیفونیک رابطه شوې ده په هغې کې څه خبرې شوې هغې نه علاوه په کابل کې د افغان طالبانو یو اهم ناستې شوې ده او په هغه ناستې کې څوک وو او څه خبرې شوې دې نه علاوه ډیورنډ لاین چې کومه مسله ده دا د ډېر وخت نه را روانه ده او په دې باندې استاد محقق صاحب یو سټیټمنټ ورکړی و کوم چې ډېر زیات کریټیسایز کیږي دې نه علاوه نور څه اهم ډیولپمنټ شوي دي او بیا که موږ وګورو نو ایران او امریکې چې کوم جنگ دی نو پای کې هم ایکسټنشن راغلی دی او هغې چې کوم د جنگ اثرات دي نو هغه په ټولې دنیا باندې د هغې ډېر منفي اثرات چې د مرتب شوي بیا پای کې په افغانستان خاص کر او په نور ملکونو باندې هم نو ټولو ناول خبره خدا ده چې د پاکستان افغانستان تازه صورتحال دا دی چې کوم افغانیان چې افغانستان ته واپس تلل بارډر په تھرو باندې یا هلته چې څومره سینټرز دي هلته چې څومره خلک دي یا کم کاونټرز دي نو وزیر اعلی سهیل افریدي تللی و لنډي کوتل ته هلته جایزه هم اخیستې وه خو هغې نه پس کې اوسه پورې موږ ته څه هم چینجز نه دي راغلي هلته چې کوم خلک دي هغه سټیل سفر کیږي کوم سفیر چې دی د افغان سفیر سردار احمد شکیب صاحب نو هغې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي سره کانټیکټ شو ټلیفونیک رابطه شو او په هغې کې هغې دغه شکریا ادا کړې وه چې کوم خلک را روان دي هغوی نه خاص اپیل کړی دی چې کوم دا ګرفتاریانې دي دلته چې کوم غیر قانوني افغانیان د ورځې ګرفتاره کیږي نو چې د دې ګرفتاریانو کې لږ غونې سره رعایت وشي کوم خلک چې بارډر په تھرو اوړي نو هغوی سره د لږ غونې دغه وشي کم فیسیلیټي چې هغوی غواړي نو هغوی د لږ شانې فیسیلیټیټ کړي ځکه چې کم خلک کیمپونو نه هم وباسلې شوي دي خلک د کورونو نه هم وباسلې شوي دي کم خلکو کاروبارونه چې دی په دې حل کې خپل ګاونډیانو ته یا نورو خلکو ته په حواله کړي دي او هغوی روان دي دلته نه نو هغې ته دي هغې چې اوس کله بارډر په تھرو ځي هلته چې کوم خلک په روډونو باندې د څومره څومره نه ولاړ دي چې هغوی لږ شانې فیسیلیټیټ کړي او هغوی ته هر قسمه فیسیلیټي ورکړي وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل شوی دی او دا اطلاعات راځي چې اوسه پورې 100 لکه خلک چې دي نو هغه افغانستان ته تللي دي پهله به و چې په 10,000 کې به 4,000 خلک لرل بیا ورو سونو ته راواوړېدل نو په خبره هم په دې شي و چې هلته کم کاونټرز دي دا دې زیات کړي دا څومره خلک دي دا زیات کړي چې د دې د رجسټریشن او سکرینینګ کار چې دی دا نور هم تېز شي بیا هلته چې کوم ټوکن مسله وه نو هغه هم نه ده حل ځکه چې کوم دی کې غریب خلک هم دي نو هغې هم ټوکن نشي افورډ کولی 1.5 لک روپۍ باندې ټوکن و او سټیل هغه شیز چې دی نو هغه روان دی په هغې باندې څه اکشن نه دی اخیستلی شوی بیا پاکستان افغانستان تازه ترین صورتحال که موږ وګورو نو 90% چې کومه ترهګري ده د افغانستان نه پاکستان ته نو په هغې کې 90% چې دی ډېر زیات کمی راغلی دی اوس افغانستان یا افغان طالبان چې دي نو هغوی هم پوه شوي دي چې دا پاکستان خپله پالیسي نه چینج کوي پاکستان چې کوم ټارګټ دي کوم میلیټنټس دي صرف د هغې هغه ټارګټ دي باقي پاکستان والا هم امن غواړي هغوی هم جنګ نه غواړي هغوی هم غواړي او هغوی سیویلینز هم نه ټارګټ کوي او بیا هلته نه چې پاکستان خلاف کومې پروپیګنډې کیږي نو په دې کې پاکستان هم غواړي چې امن راشي نو بیا په دې ټول سلسله کې دا چې کوم یو جنګ ماحول روان دی په هغې کې په کابل کې څومره افغان طالبان دي یا سیاسي مشران دي ډیپلومیټس دي وزرای خارجه دي نو هغه ټول هم چې کوم یو سټیټمنټ استاد محقق صاحب ورکړی و د پاکستان چې کوم دا ډیورنډ لاین دی نو دا یو د پاکستان لیجیټمیټ بارډر دی دا پاکستان او افغانستان ترمنځ دی نو په دې باندې بیا د پښتنو څه دغه راغلی چې په دې کې به د دې فیصله چې ده نو هغه به پښتانه کوي د پښتونخوا مین چې کوم دلته کې پښتانه دي بیا په افغانستان کې چې کوم پښتون او نان پښتون دی نو بیا هغې کې یو کانفلیکټ شروع شوی دی د یو خپله رایه ده بیا پښتانه چې دي نو د هغې خپله رایه ده کم نان پښتون کم ازبک دي تاجک دي هزاروال دي نو هغوی هم دغه یادوي چې د هغې چې کوم اوپینین دی دې باره کې یا هغې کوم پرسپیکټیو دی نو هغه ډېر یو میچور سټیټمنټ هغوی ورکوي بیا پښتانه لږ شانې جذباتیان دي حوالې سره خو ډیورنډ لاین مسله چې دا د ډېر وخت نه را روان ده نو آیا د دې فیصله به اوس افغان کوي یا پاکستان خلک چې کوم دی نو دا به کوي نو په دې هم یو تنازع شروع ده بیا په کابل کې
افغان طالبانو یو ناستې شوې ده او په ناستې کې همدغه خبرې کېږي چې کوم مونږه ګاونډي هیوادونه دي چې دې سره زموږ دا مسلې حل شي، په امن کې خطه راشي. اور نور دا هم خبر راځي چې په افغانستان کې چې کوم دا ګرفتاریانې دي، نو میلیټنټس ګرفتاریان دي، هغه زیاتې شوي دي. موږ د نه پهله معتصم آغا جان باره کې خبره کړې وه چې اوسه پورې په هغې هېڅ تحقیق ونه شو، نه د هغې خبرې تصدیق وشو، نه هغه ایون ډینای کړه چې یا داسې نه دي شوي یا شوي دي. اوسه پورې په افغانستان د خوا له داسې هیڅ قسم خبرونه نه دي راغلي چې او دې نه علاوه هم څومره ګرفتاریان هلته کې شوي دي. دې نه پهله که موږ وګورو نو مذاکرات هم شوي، خبرې هم کېدې، خو په چېرته داسې ډیولپمنټ نه شوی. او بیا ټول نه غټ ډیولپمنټ دا دی چې د افغان طالبانو خپل یو ناستې وشو. آیا په دې ناستې کې څه داسې راځي؟ که موږ کتل نو په چین ارومچي کې چې کوم مذاکرات کېدل، پهله راتلل چې کوم 3 ډیز نو هغې کې لږ څه ښه خبرونه، نو بیا 2 ورځې چې کوم 15 ورځې دپاره چې کوم ډیلیګیشن تللي نو 2 ورځو کې د دې ډېر ښه پازیټیو خبرونه راتلل، خو هغې هم څه نتیجه راونه وته. نو بیا ویل چې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ناکامه شوي دي. اور اوس که موږ وګورو خو یو موږ وګورو نو یو پوزیټیو وی دا هم دا چې کوم افغان طالبانو ناستې کړی دی نو دا هم د چین په ځکه چې چین چې کوم ایز ا میډیټر په پاکستان افغانستان جنگ ودرولو کې د هغې چې کوم سالسۍ کوششونه دي نو هغه هم تیز دي. سیم چې څنګه پاکستان د ایران او د امریکې جنگ ختمولو کې د سالسۍ کردار دی، نو چین هم خپل کردار ادا کوي او چین هم غواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دی نو دا چې کوم جنگ دی، دا چې کوم خفګان دی، دا چې کوم مسلې روانې دي چې دا هم حل شي. ځکه چې دا چین او د افغانستان هم لږ چې کوم تجارتي کارونه دي نو هغه هم روان دي. دې نه علاوه په ایران او امریکې چې دی نو 5 نه 3 ورځو پورې چې دی جنگ نور هم ایکسټینډ شوی او ډیلیګیشن ویل کېدل چې منډې باندې ایکسپیکټډ دي چې راځي به پاکستان ته، خو اوسه پورې نه د امریکې راغلی دي او نه د ایران ډیلیګیشن چې دی راغلی دي. ایران والا په یو شیز باندې یو سټیټمنټ باندې سټینډ کوي کله چې ډونالډ ټرمپ د سټیټ اف هورمز بلاکډ اعلان کړو. اوسه پورې ایرانی سفیر بیا دا وایي چې کله دا بلاکډ نه ختم شوی نو هغې پورې به چې د ایران چې کوم ډیلیګیشنز یا پاکستان ته نه راځي او نه به دې سره نوي مذاکرات کېږي او د نوو مذاکراتو شروع کولو دا یو واحد شرط دی چې دوی به دا بلاکډ ختموي. نو آیا ټرمپ اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه دوباره جنګ وکړي؟ اوس چې کوم یورینیم مسله وه نو هغه هم سایډ ته شوه. اوس 2 مسلې وي، یا ابن هرمز او یورینیم مسله حل شوه. نو اوس په دې معنی چې کوم ابن هرمز دی چې اوس د دې دا بلاکډ ختم شي نو هله به نوي مذاکراتونه کېږي او په دې ټایم کې بیا د پاکستان ثالثۍ کوششونه هم ډېر زیات شوي. همدغه شانې پاکستان او افغانستان باندې هم د دې ډېر زیات منفي اثرات راغلي دي او موږ ایکسپیکټ کوو انشاءالله چې افغان طالبانو چې دا کم ناستې کړی دی نو دا ښایي اوس چې څونه ټي ټي پي یا هلته نور ګروپس دي د هغوی مشران هم چونکې راشي کینی ناستې باندې دا خبره وکړي او دا مسله حل شي. او هغوی هم دا ویلي چې یاره دا امن پکار دی په خطه کې او دلته نه. اور دا یو هم ویل چې دلته چې کوم خلک دي نو هغه به پاکستان ته نه ځي ځکه د افغانستان خاوره به د پاکستان یا د یو ملک دپاره به هم نه استعمالیږي د ترهګرۍ دپاره. نو کله چې دا ټول خلک یو ځای شي ناستې وشي نو د پاکستان او افغانستان چې کوم مسله دا به وشي ځکه پاکستان خو بس یو هغه د دې یو ګول چې کوم ټارګټس دي نو هغه میلیټنټس دي. دې نه علاوه پاکستان نه سیویلین سره کار شته، پاکستان نه د هغوی نور څیزونو سره کار شته. او بیا هلته کې چې کوم ایجوکیشن باندې پابندي ده، نور هغوی چې څونه ریسټرکشنز وو نو هغوی چونکې هغوی سیاسي خلک نه دی نو هغوی چې الریډي کوم ریسټرکشنز دي هغه الریډي کنټینیو ساتلی دي. نور هغوی په ناسته او بیا خبرو کول ارومچي کې چې کوم مذاکرات کېدل نو دا ایکسپیکټډ وو چې دا پازیټیو راشي او دا مسله به حل شي. خو په هغې کې د چاینا چې کوم ثالثی کردار دی نو هغه هم روان دی، د پاکستان چې کوم بیا کردار دی په ایران امریکې په جنګ کې نو هغه هم ډېر ښه دی، د هغوی هم ډېر ښه کردار دی. دې سره سره چې د ایران او د امریکې جنګ ختم شي نو امید کوو چې انشاءالله د پاکستان او د افغانستان چې کوم مسله ده نو دا دې هم حل شي. او پاکستان نه چې کوم خلک روان دي نو دې ښه په باعزته او امن طریقه باندې لاړ شي او دې ته د فیسیلیټي پرووایډ کړي. نو وزیر اعلی صاحب نه همدا اپیل دی چې کوم خلکو دلته ټایم تیر کړی دی او دوی دوباره افغانستان ته روان دي پکار دی په ګرفتاریانو کې کمی راشي لږ شانتي. د دې ټولو نه غټه خبره ده چې د دې چې کوم پروسس دی ځي افغانستان ته هغه دې کم شي. دا ټوکن دا چې کوم 1.5 لک روپۍ دي نو دا د ختمې کې ځکه چې دا هر کس نشي افورډ کولی او دې ته چې کیمپونه وباسلي دي نو دې چې اوس کوم په سینټرز کې دي یا کالجونو کې ورته ځای ورکړلی شوی یا سکول کې یا چرته نو دې دپاره چې دی نو فیسیلیټي دې ورته اټلیسټ پرووایډ کړي نو چې
روان خو اسی هم دي چې په خوشحالي د پاکستان لاړ شي. امید کوم چې زموږ ویډیو به ډېر انفارمیټیو و. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. د وخت کې راکړئ ماته اجازه. تلو الله پامان.